چارج دی نو دنه غیر چاپیره به سیمټریکل شیپ 3 ډایمنشن شیپ او کدا منګه یو شیټ دی کاغه منګه مطلب هغه ډیر چارجونه دي هغه شیټ منګه داسې پوړ کو نو سټیل به د خپل سیمټري برقرار ساتي. First of all, I am introduce myself. My name is Dr. Inam and I have done my PhD from the Department of Physics, University of Peshawar. Today I want to start my lecture related to second year physics. So the first chapter of second year physics is electrostatic. What is electrostatic? So electrostatic, we define that the branch of physics which deal the study of electrostatic. د فزیکس هغه برانچ دی چې په هغې کې موږ سټډي کوو د هغه چارج باره کې چې هغه په ریسټ کې دی. نو واټ از چارج؟ چارج څه شی دی؟ واټ از چارج مطلب چارج دی څه شی؟ Charge is the basic intrinsic property of matter. Charge is the basic intrinsic properties of matter. मतलब the matter ډېرې property یعنی دي مختلف قسم मतलब یو matter دی هغه نه red color خیږي. This is one type of property of this material. The same property is here. मतलब matter چې دی دا موږ سره خامخا چارج کیږي. نو چارج اصل کې د matter یو بیسک انټرنزیک پراپرټي ده. اوس دوه قسمه چارج موږ سره کېدی شي بیسک. نو بیسک دوه قسمه چارج چې موږ دي بیسک چارج मतलब دا پراپرټي یعنی موږ سره یو نیگیټیو بیسک پراپرټیز ده نیگیټیو او بل ده پازیټیو. मतलब دا دوه قسمه پراپرټیز چې کوم دي دوه قسمه چارج موږ سره کېدی شي دوه قسمه پراپرټي موږ سره کېدی شي یو نیگیټیو کېدی شي یو پازیټیو. اوس د نیگیټیو فنډامنټل پراپرټي موږ سره الکترون موږ سره برابر دی د 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This is one type of negative properties and this is the basic fundamental. बस basic fundamental موږ سره الکترون دی او په الکترون باندې دومره چارج دی मतलब 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. دا شانت basic intrinsic property موږ سره په positive charge کې پروټون دی پروټون plus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. دا دی both charge and same in magnitude کې دا same دي मतलब یو positive property ده یو negative ده. د دې magnitude دی ته وایي this is the magnitude of the charge and this is the unit. دا magnitude برابر دی که موږ وګورو خو یو positive property ده یو negative मतलब basic intrinsic property. دا شان لکه څنګه چې human are same nature but human if we divide into two categories so human is basic one human but په human کې موږ سره یو male کېدی شي یو female. human خو same دی دا شان د charge موږ سره same دی د charge property موږ سره same کېدی شي دوه قسمه کېدی شي یو نیگیټیو یو پازیټیو. اوس دا بیسک دی فنډامنټل मतलब د پازیټیو فنډامنټل پروټون دی او د نیگیټیو الکترون دی. دا کوېسچن رایز کېږي چې یاره مطلب الکترون ولې بیسک دی انټرنزیک دی یا پروټون ولې دی؟ نو دا پری سټیټ کې موږ سره موجود دي بلکې د دې نه ورکوټي پارټیکل هم شته چې کوم ته موږ کوارکس وایو خو کوارکس ځکه فنډامنټل نه دی چې هغه باونډ سټیټ کې دی मतलब باونډ سټیټ دی کنزسټنټ باونډ سټیټ. اوس د دې چارج چې دی د دې څه پراپرټیانې دي نو د ټولو نه بیسک فنډامنټل پراپرټیز چې ده اولنۍ دا ده چې چارج
चार्ज چې دی دا سکیلر کوانټیټي ده چارج از سکیلر charge چې دی is quantized this is one type quantized ګوره د quantization concept ډیر زیات آسان دی مطلب دوه قسمه نیچر کې دوه خبرې یو ته موږ discrete وایو یا quantize وایو quantize او یو ته موږ continuous وایو نو د charge نیچر چې دی هغه quantize دی د مطلب دا جنرلی موږ چارج لیکلی شو Q equal to NE n موږ سره انټیګرل ملټیپل دی مطلب n به سٹارټ کیږي 1 2 3 4 and so on مطلب دا موږ جنرلی سی لیکلی شو Q equal to NE n is the number which start from 1 2 3 and E is electron دا زری سیم لیکلی شم چې Q equal to NP یو شی دی که پر ځکه موږ الکترون لیکو که پروټون لیکو دې مطلب دا دی د کوانټایزیشن مطلب دا دی چې چارج موږ سره N1 کې دی شي نو Q څومره شو یو الکترون مطلب په یو شی باندې موږ سره یو الکترون عمر چارج کې دی شي بیسیک 1.6 into 10 is to power minus 19 که n موږ سره 2 شي نو Q به برابر شي مطلب 2 multiplied by 1.6 into 10 is to power minus 19 که n د 3 برابر شي نو Q equal to 3 into 10 is to power 1.6 into 10 is to power minus 19 کولم خو چرته هم داسې نشي کېدی چې یاره n به برابر د 1 over 2 this is not possible نو دا موږ سره مطلب دا minimum electron شو په یو شی باندې دومره چارج کېدی شي 2 multiplied by electron 3 multiplied by electron نو دا موږ سره داسې کېدی شي چې مطلب په یو شی باندې موږ سره چارج راځي نو هغه په دې شیپ کې راځي چې یاره Q equal to NE مطلب په یو شی چارج راځي نو یو الکترون کېدی شي Q equal to چې n د 2 برابر شي نو 2e شو n equal to 3 نو Q د موږ سره د 3e شو n equal to 4 نو Q equal to 4e this concept is quantized e کې دی شي 2e کې دی شي 3e کې دی شي 4e کې دی شي 5e کې دی شي خو دا پاسبل نه ده چې یاره 1 or 2e شي دې کنسپټ ته موږ کوانټایزیشن وایو څه ورته وایو کوانټایزیشن نو چارج از کوانټایز مطلب دا دی سیکنډ مطلب موږ وایو چې یاره دا خو نیګیټیو پراپرټي شو یو شیټ شو غټ لیټ سپوز موږ وایو چې په دې باندې نیګیټیو چارج پراپرټي راځي نو یو په یو الکترون کېدی شي یا په 2 یا 3 یا 4 1 or 2e نشي کېدی سیکنډ که پرز دا که یو شی موږ سره پازیټیو چارج کېږي نو موږ سره فارموله شته چې یاره Q equal to NP پازیټیو مطلب په یو شی باندې چې موږ سره پازیټیو چارج وي نو پازیټیو چارج کې موږ سره که n equal to 1 شو نو یو پروټون کېدی شي 1 مطلب ملټیپلایډ بای P پلس نو یو پروټون شو یا n equal to 2 شي نو مطلب 2 پروټون کېدی شي n equal to 3 شي نو 3 پروټون کېدی شي اوس راشي دې کنسپټ the same is here 1 پروټون به یو چارج کېدی شي 2 پروټون پازیټیو 3 پروټون 4 پروټون دې ته موږ وایو کوانټایزیشن نو دا د چارج ډېره بیسیک پراپرټي ده چې هغې ته موږ وایو چې یاره چارج از ا کوانټایز نو چارج یو پراپرټي دا ده چې دا به کوانټایز وي تھرډ چارج به موږ څه سیمیټریک وي دې کې به سیمیټري مطلب دا یو چارج دی نو دې نه غیر چاپېره به سیمیټریکل شیپ وي 3 ډایمنشن شیپ او که دا موږ یو شیټ دی که هغه موږ مطلب په هغې ډېر چارجونه دي هغه شیټ موږ داسې پوړ کړو نو سټیل به دا خپل سیمیټري برقرار ساتي بل سیمیټري دې ته وایي چې لیټ سپوز تا سره دا سټار دی سیمیټري مطلب دا دی دا سټار تا روټیټ کو په 180 ډیګري بیا هم سټیل دغه سټار دی دې قسم پراپرټي ته موږ سیمیټري وایو نو چارج کې موږ سره یو پراپرټي دا ده چې چارج به موږ سره سیمیټري کي نیکسټ اوس د چارج باره کې ستاسو کنسپټ کلیر شو نو ساده
په ساده الفاظو کې موږ سره چارج چې دی چارج انټرنزیک بیسیک فنډامنټل پراپرټي د میټر. سیکنډ چارج موږ سره دوه قسمه چارج کېدی شي، یو به پازیټیو چارج دی یو نیګیټیو دی. فنډامنټل بنیادي ته وایي، لکه څنګه چې دیوال د خښتو نه جوړ دی، یوه خښته لس خښتې یو مطلب دی. اوس بیسیک نیګیټیو موږ سره فنډامنټل دا دی او پازیټیو پروټان دی. اوس که لیټ سپوز ډېر چارجونه راځي نو په یو شي باندې نو هغه به کوانټایزیشن کنسپټ مطابق راځي، مطلب چارج کوانټایز دی. n په دې کې نمبر شو کوي ای الکترون، نو مطلب دغه موږ سره دا شو 1 electron 2 electron 3 and so on. This is mean yes charge is quantized. بل چارج خو یو سنگل چارج موږ ته ښکاري چې بعیده خو یو دی، یو مطلب که 1 کولم چارج دی. زما یو کوېسچن دا دی چې یاره 1 کولم چارج په یو شي راغلی دې کې څومره نمبر اف الکتران دي؟ نو ام سی کیوز داسې دی، لیټ یو ام سی کیوز راشي چې یاره دا ما سره یو باډي ده، په دې باډي باندې 1 کولم چارج دی نیګیټیو چارج دی څه قسم. نو په دې باندې څومره نمبر اف الکترون کېدی شي؟ نو موږ سره فارموله شته د کوانټایزیشن کیو ایکول ټو ان ای. ان ما سره څه شی دی؟ ان زما سره نمبر دی، څه دی؟ نمبر اف الکترون. کیو ما سره شو کوي چارج او ای زموږ سره دی الکترون. نو ګوره چې موږ دا فارموله یوټیلایز کوو، مطلب دا فارموله موږ لګو، نو کیو ایکول ټو ان ای. ما ته څه شی پکار دی؟ ان. نو ان ما پرېښو او کیو ډیوایډ بای ای. کیو ما سره 1 دی، 1 ډیوایډ بای 1.6 انټو 10⁻⁻19 کولم. نو دا چې ته کلکولیشن وکړې n ایکول ټو 1 ډیوایډ بای 1.6 انټو 10⁻⁻19 به پلس 19 شي، او دا به شي 1 ډیوایډ بای 16 انټو 1 ډیوایډ بای 6 چې وکړي 1.6، نو دا شو 10 او 5 او 4 8. نو 5 ډیوایډ بای 8 انټو 10⁻+19 دومره نمبر اف چارج موږ سره، مطلب که پرته که دا یو سپیر دی په دې یو کولم چارج وي نو دې باندې دې مطلب دی چې دې باندې دومره نمبر اف الکتران موجود دي، دومره الکتران پې موجود دي. نو اوس به راشو یونټ ته. د چارج یونټ څه شی دی؟ مطلب unit is a standard in which things are compared. So here we also the comparison the far among sara the charge unit there coulomb among sara the charge unit che de charge unit aga among sara coulomb de sahi da coulomb de unit de matlab among sara yow coulomb charge ke de shi do coulomb 3 salor whatever, so da among count ko fa unit خدا هغه چارجونو لپاره چې هغه موږ سره سټیټیک پام کی، مطلب الیکټروسټیټیک مین چارج ان سټیټ اف ریسټ. که چارج سټیټ اف ریسټ کې نه وي مطلب موشن ته راشي اټومیټیکلی دې ته موږ بیا الیکټریسټي وایو. مکمل کنسپټ بدل شو چې چارج موږ سره یاد ساتئ. دوه خبرې سیمپل چې موږ سره کله چارج په ریسټ کې دې سره به صرف الیکټریک پیډ وي. کوم پیډ؟ الیکټریک. او چارج چې کله په موشن کې شي موشن په دې کې دواړه پیډونه وي، مطلب الیکټریک پلس میګنیټیک. نو دا پراپرټي دی نه مکمل بدل. نو په دې ټول چپټر کې به موږ وایو هغه چارجونه چې هغه په ریسټ کې مطلب موشن ته چې موږ کوو نو موږ به وایلیشن کوو. دا چونکې ما پهلنی لیکچر پرایم کوچنګ اکیډمي کې او د ارشاد صاحب کوم چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ وسره and slowly and gradually the second year ټول بیزک سټډیز کوم دلته او ریکارډینګ هم کوم. نو هغه سټوډنټ چې هغه مطلب هغوی ته مسلې او هغه فزیکل کلاسز نشي نو آنلاین
نن سبا دا ټولې لیکچرې به ان شاء الله د سیکنډ ایئر فزکس کې ما په ذمه دی نو د هغې دا فاست لیکچر شو نو چې میکزیمم خلک پیدا والي نو ان شاء الله نیکسټ به موږ کوو انټرکشن اف چارج چې مطلب چارج خپل منځ کې انټرکشن څنګه کوي خپل چینل هم دی د ارشاد صاحب نو د نیکسټ لیکچر دپاره ان شاء الله بیا ویټ کوئ تھینک یو سو مچ